بسم الله الرحمن الرحیم. په سوشل میډیا باندې یو واقعا روانه ده. مولانا فضل الرحمن صاحب په یو نکاح کې کجوري داسې نوستي دي او خلکو راټولې کړي دي. بعضې خلکو په اعتراض وکړ چې یاره دا خو د رزق بې حرمتي ده. مولانا صاحب پس یو خیر آل لري، خلک خبرې کوي د هغې خو نه هغه پروا کوي نه علما کوي. خو ضرورت مې د دې محسوس کړ چې یاره دا خلک د دې مسلې نه خبرول پکار دي چې یاره په نکاح کې داسې قسم واقعا کول شرعي حیثیت سره. نو ما دا حواله راوړې ده د بیهقي روایت دی. معاذ ابن جبل رضی الله عنه فرمای ان النبي صلی الله علیه وسلم حضر فی املاک. نبی علیہ الصلوۃ والسلام په یو نکاح کې حاضر شو. فأتي بطباق عليها جوز ولوز وتمر. یو لوښی راوړل شو چې په هغې کې غوزان وو، په هغې کې بادام وو او په هغې کې کجورې وي. په نصرت نو هغه وشیندلې شوې. فقبضنا ایدینا. نو معاذ ابن جبل صاحب وی چې موږ صحابه ورسره ناست وو، نو موږ خپل لاسونه راغونډ کړل، یعنې هغه کجورې موږ راټولولې نه. فقال ما بالکم لا تأخذون. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام راته فرمایي چې په تاسو څه چل دي چې تاسو دا کجوري نه راغونډوي. فقالوا نو صحابه وی لانك نهيت عن النهبه. ځکه چې تا الله رسول د نهبه او د شکولو نه او د لوټ کولو نه منع کړی ده. فقال نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل نهيتكم عن نهب العساكر. ما تاسو نه منع چې کړی ده نو د مال غنیمت د لوټ کولو نه تاسو ته کړی ده. خذوا علی اسم الله. او دا هغه شی نه د الله په نوم یې راواخلئ او ویې خورئ. بیا یو بله حواله ده زمونږ د فقه حنفي، هغه زه تاسو ته پیش کوم. مبسوط د سرخسی دا زمونږ د فقه د احناف یو مضبوط کتاب دی، قوي ترین کتابونو کې راځي. هغې کې وی چې وقال ابو حنیفه لا بأس بنثر السكر والجوز واللوز في العرس والختان. اس بات نشته دی که یو سړی پتاسي نولي خواږه یا غوزان نولي یا بادام نولي په واده کې یا په سنت کې، واخذ ذلك او د دې راټولولو کې څه قباحت نشته اذا اذن لك اهله فيه. کله چې دا کم کس یې نولي او هغه د طرف نه اجازت یې د راټولولو، نو دا چې کم دی نو راټولول جایز دی. وانما يكره من ذلك ان ياخذ بغیر اذن اهله وبه ناخذه. وی دا راټولولې هغه وخت مکروه دي چې یو سړی ونولي خو اجازت دا راټولولو نه وي چې دا ته ځان له راټولې کې. بل فتاوا علمگیری دا چې کم دی نو د فقه حنفي او قوي ترین کتاب دی. هغې کې لیکلي لا بأس بنثر السكر والدراهم في الضيافة وعقد النکاح. اس باک نشته دی که یو سړی خواږه نولي یا پیسې نولي په دعوت کې یا په عقد نکاح کې. دا درې حوالې ما تاسو له په دې دغه باندې چې کوم دی نو دا درکړئ. نو د دې نه دا معلومه شوه چې یاره دا عمل جایز دی، دی کې هېڅ قباحت نشته. خو چونکې زمونږ بعضې عوام داسې دي چې هغه سادهګان دي، خبر نه دي د سنتونه یا د جایز کارونو نه. د دې وجې نه دوی بیا په علماو باندې اعتراضونه کوي چې یاره دی د رزق بې حرمتي وکړه او دا یې چې کوم دی نو یو ناجایزه کار وکړو. نو زه خپل ټولو چې څونه ملګري دي او دوی نکاح تړي، نو کوشش کوئ چې که پکې کجورې وي نو داسې نولې چې خلکو ته د دې عمل هم پته ولګي چې دا جایز دی. کله چې یو جایز کار باندې خلک رد شروع کړي، نو هغه علما له پکار دي چې هغه عمل چې کوم دی نو قصدن عمدن کوي چې خلکو ته پته ولګي چې دا جایز دی. لکه جابر رضی الله عنه باره کې روایت کې راغلي چې یو ځل جابر رضی الله عنه کپړې یې وې هغې وښکلې او یو څادر یې د ځان نه تو کړ او په هغې کې چې کوم دی نو څه وکړه لمونځ وکړه. حالانکې کپړې یې ځان ته چې کوم دی نو دا په لرګي باندې واچولې. نو چې کله یې لمونځ وکړه نو یو کس راغی
ویجی تاسو خو دا موږ چې کوم یو صادر کو حالان کې تاسو سره خو کپڑے وی ناغي ورته وی چې ستاده په شان د جاهلانو د وجنه می دا کار وکړه او قصدن عمدن می دا کار وکړه چې تاسو دا عمل اوس ناجایز غنئ حالان کې د رسول الله مبارک په زمانه کې به دا عمل مونږ کو په مونږ باندې چې کوم نه چاره ده نه لري نو دینه دا معلومه شو چې عوامو لپاره کار دی چې د جایزو کارونو باندې رد نه کوي اعتراض نه کوي دا بده خبره ده خلک ورپسې کاندي وما علينا الا البلاغ